نو هغوی وایي یو جز به جوړ کړي، ورسره به بل جز جوړ کړي، د دې د پاسه به بل جز جوړ کړي، چې کم از کم 3 راشي نو اوس به د دې نه جوړېږي جسم. ولې به د 3 نه جسم جوړېږي؟ ځکه چې په جسم کې 3 څیزونه پکار وي: طول وي، عرض وي، عمق وي. پاسه مولا ودرېږه، پاسه ودرېږه. دې مولا ته ګوره، دې څیز ته طول وایي، ودې او دې اوږې په اوږې چې داسې ورته ګورې نو څه ورته وایي؟ عرض. او داسې پکې جوړوالی هم دی چې داسې پکې ورکوټی چاقو نه نوځي نو اخوا نه چې غټ چاقو وي نو کېدای شي اخوا به وځي که نه، دې ته عمق وایي. هر جسم کې څو څیزونه پکارېږي؟ 3. دې ته ابعاد ثلاثه وایي: طول پکار دی، عرض پکار دی، عمق پکار دی. ودې پېژندل؟ کښېنه. نو اوس دا 3 جزه ولې پکارېږي؟ وایي دې دپاره چې موږ ته ابعاد ثلاثه معلوم شي، طول معلوم شي، عرض معلوم شي، عمق معلوم شي. نو ځکه به په مرکب کې په جسم کې 3 اجزا پکار وي. دوی خو 3 وغوښتل. اوس دوی لږه اصطلاح د عامو اصطلاحاتو نه بدلوي. عام اصطلاحات داسې دي چې په جسم کې 3 ابعاد وي. اوس به درته ووایه که نه، خو طول زیات وي، عرض کم وي، عمق د هغې نه کم وي. مصطلح دقه ده او دا اصطلاح مشهوره ده. دوی 3 اجزا وایي، خو داسې نه وایي. وایي چې کوم ستا خوښه ده هغه دې فرض کړو بیا چې دا طول دی هغه به طول وي، او چې ته کوم فرض کې چې دا عرض دی هغه به عرض وي، او چې ته کوم فرض کې چې دا عمق دی هغه به عمق وي، که د بل نه کم وي او که نه. اوس ورته وګوره، د دې نه داسې کرښه راغله، ولې کتو؟ د دې نه داسې کرښه ګوزه ولې کتو؟ داسې دې کرښه راغله. اوس دې کې چې کوم دی 3 څیزونه داسې پیدا شو، داسې پیدا شو، داسې پیدا شو. په دې کې موږ طول چاته وایو؟ پته لګي 3 ابعاد جوړېږي. دا چې داسې ښه راولي دا پرې داسې راځي که نه راځي؟ نو 3 ابعاد جوړېږي، خو په دې 3 ابعادو کې اوس طول کم دی. وایي ستا خوښه ده نو، که ته دې ته طول وایي، که ته دې ته وایي، که دې ته وایي. اگر چې طول د دې بل نه زیات نه دی او دې مولا کې دې کته طول زیات و عرض کم، مطلب چې لږه اصطلاح د مشهور نه څه کړه؟ بدله کړه. 3 اجزا خو وایو، خو دا 3 اجزا دې دپاره وایو چې طول، عرض، عمق راشي. او بیا په دې طول عرض کې طول زیات وي، عرض کم وي، عمق کم وي. خو دوی دغه اصطلاح دویم ټکی نه راخلي. وایي چې ته کوم یو ته طول وایې ستا خوښه ده، تا دې ته طول وایې چې دا طول دی، دې ته عرض وایې چې عرض، دې ته عمق وایې چې عمق. ټیک شوه؟ دا 3 اجزا دوی وویل. بعضې نور حضرات هغه وایي نه، کم از کم په دې کې 8 اجزا پکار دي، کم از کم په دې کې 8 اجزا پکار دي. په طور مثال 8 اجزا یو طرف ته یو شو، د دې خوا چې کوم دی ورسره 2 شو، دلته ورسره 3 شو، دلته ورسره 4 شو. په دې کته دا 4 اجزا چې کوم دی دوی پکار دي. 4 به دا پیدا کړي. ولې 4 اجزا پیدا کړو؟ دپاره دې چې په دې کې تقاطع راشي. 4 اجزا پیدا کړو تقاطع دپاره. بیا به 4 اجزا نور پیدا کوو، د دې نه به مجموعه جوړو چې کوم دی چې 12 زاویې په دې کې راشي، بیا به دې جسم جوړېږي. چې 12 زاویې پکې راشي بیا به دې جسم جوړېږي. او بیا زاویې هم داسې زاویه چې هغه زاویه حاده نه وي، منفرجه نه وي، بلکې زاویه مستقیم وي. ټول خو به لکه دوی د پوهې دپاره چې کوم د مونوګرام وي که نه، ټوله دنیا ده. د پوهې دپاره یې څونه فرض کړي؟ 160 درجې. همینځ کې نیم کا دا څو درجې شوي؟ 360 چې نیم کې نو څومره شي؟ 180 شوي. دا چې کوم دی 180 درجې شوي. اوس دا په دې منځ بیا نیم کا، دا 180 دې نیم کړو څونه شوي؟ د دې نه 90 حاصل شي. خط چې په خط مستقیمه راشي زاویه مستقیمه جوړوي. خط مستقیم په خط مستقیم راغلی که راغلی؟ نو څه ته جوړېږي؟ زاویه مستقیمه ترې جوړېږي. دا زاویه شوله مستقیمه. اوس که دا تو بهر ته اړو د 90 نه لږه سیوا کوي، دی منفرجه ده.
او کدار شان دی خو ته زور کې د 90 نه لګه کمایي نو حاده ده داسې او خبره خو نه چې دا حاده ده دا منفرجه ده دا به چې کله د خپل قانون چې خط مستقیم په خط مستقیم راشي نو زاویه مستقیمه جوړي دا خط مستقیم په خط مستقیم راځي او زاویه مستقیمه څه ته وایي چې 90 درجې وي 90 درجې د کوم ځای نه جوړیږي د پروګرام خالي اوس په 90 درجې نه داسې واقعي 91 او 92 ته ځینو منفرجه به جوړیږي او چې د 90 نه راښکته کېږي نو بیا به اته جوړي خالي اوس موږ غواړو چې کوم د جسم د اتو اجزاو نه جوړو ولې دې لپاره چې په دې کې زاویې راشي او 12 زاویې پکې راشي نو اول به څلور اجزا کېږي دې لپاره چې په دې کې تقاطع راشي اوس ګوره دا څلور اجزا دي تقاطع راشي یو او داسې دی بل بل تقاطع راغله که رانه او چې هر کله تقاطع راغله نو څو زاویې جوړې شولې څلور زاویې جوړې شي یو دوه درې څلور اجزا مو کېښول په دې باندې تقاطع راغله دې دپاره چې زاویې قائمې برابر شي څلور زاویې قائمې تر څلور جوړې شولې لکه زده شو اوس به څلور اجزا نور پیدا کړي او په دې بیا د پاسه کېدی چې عمق جوړ شي څلور اجزا به نور دقسې ذهن کې سوچ کوه څلور اجزا به نور پیدا کړي فرضي او په دې څلورو د پاسه به کېدی دا خو جزو په دې کې خو عمق نه و چې موږ عمق جوړ کړو نو څلور اجزا نور راوړو په دې څلور د پاسه کېده دا به اوس په شانې جوړوالی پیدا کړي مثال دا پاڼه ده نو په دې پاڼه کې خو جوړوالی نشته که نه چې بله پاڼه سره یو ځای کړي نو جوړوالی پیدا کړي نو څلور اجزا نور په دې د پاسه کېده جوړوالی جوړ شو که جوړ نه شو اوس چې هر کله جوړ شو بیا دا چې کوم دی سیز دی دا ډایرکټ اخوا تېرو بېر کې نه وباسه نو چې دا دې ترې نه ویستو څلور زاویې به دې خوا جوړ شي یوه زاویه دا جوړه شوله یوه زاویه دا جوړه شوله بله هغه جوړه شوله بله دې خوا جوړه شوله لاندې خطونو ته وګورو زما دې مرکز ته ور دې کې چې کوم دی څلور زاویې جوړي که نه او دا چې نیغ په هغه طرف وباسې نو اخوا به دې هم څلور جوړېږي نو څلور اخوا شي څلور دې خوا شي او څلور دا وي تین په چار کې 12 زاویې جوړې شوې که نه وایي جسم دې ته وایي ښه جي نو څوک وایي چې دا به مرکب من جزئین فصاعدا وهو الجسم وعند البعض لابد له من 3 اجزاء بعضې وایي 3 جزء پکار دي ليتحقق الابعاد الثلاثه دې دپاره چې ابعاد ثلاثه پکې راشي چې طول دی عرض دی عمق دی ځکه په جسم کې دا 3 ابعاد پکار وي خو دا ته مې ویل چې مصطلح 3 ابعادو کې دی چې طول زیات وي عرض ورپسې وي عمق ورپسې وي بیا دوی وایي چې اول ته کوم فرض کې هغه ته به هم طول وایي بل ته به عرض وایي خو 3 به پکار وي نو ځکه دوی د 3 جزونه جسم وایي وعند البعض او بعض فرمي من 8 اجزاء اجزاء پکار دي ولی يتحقق دې لپاره چې متحقق شي تقاطع الابعاد الثلاثه تقاطع د ابعاد الثلاثه راشي طول عرض عمق یو بل باندې چې کنه متقاطع شي او د دې على زوايا قائمه زوايا قائمه به جوړيږي نو د زوايا قائمه 12 جوړيږي وليس هذا یو هم دا پکې وهم دا پیدا شو چې دا بعضې فرمایي جسم د 2 جزونه جوړ دی څوک وایي د 3 نه جوړ دی څوک وایي د 8 نه جوړ دي که نه دا څه خبره خو نه ده هغه اصطلاحات دي اصطلاحات دي چې کوم دی څوک به یو څیز ته یو وایي څوک به یو بل څیز ته بل وایي مثال په طور پاکستان اصطلاح د لاس چې په کوم څیز باندې پاکوي نو تولیه ورته وایي افغانان اصطلاح د دستپاک ورته وایي خو دغه شی دی نو ته د دستپاک وایي دی او ته تولیه وایي دا څه خبره خو نه ده همدارنګه چې کوم دی خلک چې د پاسه بیسملي دلته ورته تولۍ وایي توشکه هلته ورته توشکه وایي اوس دا هغه اصطلاح ده ستا دغه اصطلاح داسې د قومونو بېل بېل ټکي وي نو دا څه خبره خو نه وي څوک ورته یو ټکی وي څوک ورته بل ټکی وي دا چې کوم تاسو له روزانه بله اشیا پخوي که نه دا سره نو د دې دونه زیات نومونه دي که نه دلته راځي کولته بابړینګ لوبیا لټیری او چوپړه او بلا شي نمونه د دې که نه
اوس دلته د کوم خپل اصطلاح د نصور په یوه نو کې دي چې دا شی ډېر قیمتي نو کار ځکه چې دومره ډېر شی نمونه دي کنه خو اصطلاحات دي د قوم دا څنګه دلته هم دې قوم اصطلاح کړی دی چې د دوه نه بچي سب جوړو دا بل وی د درې نه بل دوی دي کته څنګه خبر دی وینا دا اصطلاح نه ده دا چې کوم د تحقیقي خبرې دی یو بل په مقابل کې ولاړ دی ولې هذا نزاع لفظیه نزاع لفظي خو نه راجع الى الاصطلاح حتى يدفع چې دا د فوق شي بان لكل احد چې دا اړ یو د فردا حقشتي ان يستريح چې د اصطلاح قائمه کې ماشا ليس دا نه ده بل هو نزاع دا په حقیقت کې نزاع ده چې په ان المعنى الذي اغى معناه وضع لفظ الجسم بإزائه چې دا جسم لفظ د چا لپاره وضع شوی دی هغه مصداق هل يكفي فيه بلکې کې کافي دی الترکیب من جزئين دا دو جزئين د ترکیب دا کافي دی په طریقه اول وی او ام لو کنه دا کافي نه دی نو ثاني او ثالث وی نه دی هغه و درې جزء پکار دي ځکه موږ تقاطع غواړو طریقه اول هو تقاطع نشي پیدا کولای نو دې پکې تقاطع وي هغه تقاطع نشي پیدا کولای نو مجبوراً دا چې کوم اختلاف حقيقي شو بیا دویم طریق چې کوم د هغه درې اجزا او جسم جوړ کا تقاطع کې پیدا ابعاد ثلاثه په پیدا کړه درې طریق سره چې کوم د ابعاد ثلاثه کې تقاطع وي او طریقې ثاني کې چې کوم د خدا نه راځي اول کې خدا نه راځي نو ځکه چې کوم دا اختلاف لفظي نه بلکې حقيقي دی دا خو اختلاف په جسم کې پیدا کوي اختلاف لفظي نه دی حقيقي دی اول طریق یو دلیل چې کوم د قائم کړي دی نو دا دلیل ذکر کې او علامه وي دا دلیل نو کمزور دی اول طریق دا به چې جسم مرکب وي د دوه جزونه دا جسم مرکب وي د دوه جزونه به وجه دا ده چې ګوره دا یو جسم یو درې اجزا تاکي خو یو طرف ته درې کېدا بیا بل خوا درې کېدا دا خو مساوي دي په دې یو درې باندې د پاسه یو په د پاسه بل کېدا نو چې دا یو دی په د پاسه بل کې خو اوس یو ته وګورئ دی بل ته یو ته به موږ وایو چې دا جسم او دی بل ته وایو اجسامونو لکه دا هغه د لشان غړ شو کنه شو اګه دریو په دې کې څلور شو نو دې ته به څه وایي اجسامه دې ته د اجسامیت د کوم ځای نه میلاو شو په دې یو جزء ته اجسامیت میلاو شو کله چې په دې یو جزء دغه اجسامیت میلاو شو نو بس بلار شو آلتا یو جزء جوهر دی خو یو جزء جوهر په دې یو جوهر د پاسه یو بل کې دا ونه دوه بشي نو چې دوه شو هغه ته براشي چې کوم دې اجسامیتو په پته لګي جسم میلاو شو جسم میلاو شو په پته لګي جسم جوړیږي سره د دوه وې شوړه په خبره نو دا دلیل دی په دې باندې علامه راځي نو له فرمایي چې کوم دې احتج الاولون بانه يقال لاحد الجسمين دو جسمين دي نو دې یو ته ویل شي څو اذا ازيد عليه كلا اذا ازيد عليه چې په دې باندې زیات شي جزء او یو جزء په سیوا شو جزء واحد سبب ویډیو ته انه اجسامو دا پکې اجسام دي من الاخر دبلنا نو په یو جزء باندې هغه ته اجسامیت ملو شو نو پته لګي چې دوه جوهر دي په یو د فرق یې خو دا د غیر جسم شو فلولا ان مجرد ترکیبی كمجرد ترکیب کافی دا کافی په جسمیت کې نه وي لما صار بمجرد زیادت الجزئی به بدانو ګرځول چې کوم د پسر زیات د یو جزء باندې ازیدت الجسمیه ازیت په جسمیت کې باندې ګرځول خدا چې په یو باندې اجسام ګرځي کې پته لګي چې یو جزء د جوهر سره پر کې د جسم په جوړیږي نه د دوه جسم راځي وفيه نظر دې په دې کې چې کوم د اعتراض پدې کې چې کوم د اعتراض دی خلاصه د اعتراض دا ده زمون خبره ده په اسم کې ادا اسم جامد دی زمون خبره ده په اسم کې دا اسم جامد دی په اعتبار د اجزا او سره او دا چې کوم خبره کې اجسام دا د وصف چې کوم دی او صاحب جدای په توري مثال وایي چې کوم دی تاسو موږ درېګا او تم پاسه راکوم راشه تم پاسه دی دې دوه مولانو تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د کم یو غټ دی ها دا غټ اوس دا چې غټ دی نو ته ولې غټ دی د ګوتې سیوا دي سرونه زیات دي غوګونه زیات دي خپې زیات دي پوزې زیات دي څه فکر تمام اجزا چې څومره پاره کې د عمر اجزا په دې کې
او بیا موږ هغه ته اجسام وایو. ولې ورته اجسام وایو؟ چې دا نفسي دغه اجزاو کې غټوالی دی خو زیادت د اجزاو نشته. داسې نه ده چې ګینې په ده کې اجزا زیات دي، د ده دوه غوږه دي او د هغه درې دي، او د ده ګینې یو سر دی او د هغه درې دي، نو ځکه ګینې هغه ترېنه غټ دی، داسې خو نه ده. لہذا د هغه زیادت په اعتبار د اجزاو نه دی، اجزاو کې برابر دي، او په صفت کې یو بل نه غیر دي. هغه صفت دا چې د هغه جز لږ پړسېدلی دی او د ده اجزا هغه شانتې نه دي پړسېدلي. پوه شئ په مثال باندې. ښه چې اوس راشو دلته نو خبره کوله چې یو جسم دی، دا جامد دی، یو جوهر دی. نو دا جوهر نه چې جسم سیوا کېږي دا په اجزاو سیوا کوي. هغه جوهر دی نه په دې کې به دوه جزه ولګي، په دې کې به درې ولګي، نه اوس به دا ترېنه جسم جوړېږي. او تاسو چې کوم مثال ذکر کوو نو تاسو خو وایي اجسام، اجسام خو دا په صفت کې راځي. هغه مولا اجسامو دا اجسام نه وو. اوس هغه چې اجسام نو په هغه کې اجزا سیوا نه، اجزا خو نه سیوا. پته لګي چې کوم دغه صفت و چې کوم د صفت کې زیادت و، زموږ خبره په صفت کې ده نه. نو کوم څه چې زموږ ستاسو اختلاف دی هغه په اجزاو کې و. کوم چې تاسو دلیل وچلوو هغه به په اجزاو کې نه ده چلولی، هغه په صفاتو کې چلولی، مدعا ثابتېږي نه. وفيه نظر لأنه أفعل جسامة چې کوم دا افعل وزن دی من الجسامة، د جسامت نه راوتی دی. او جسامت معنی الضخامة غټوالی، وعزم المقدار د مقدار لویېدل. یقال ویلی شي جسم الشیء دا څیز غټ شو، ای عظمه، وهو جسیم و جسام دا غټ دی بالضم. نو دا چې کوم د دې نه راوتی چې اجسامه د جسام غټ شوی دی په اعتبار د دې اجزاو پړسېده، نو اجزاو کې زیادت نه دی راغلی. او الکلام فی الجسم الذي زموږ کلام په هغه جسم کې دی چې اسم هغه اسم و چې اجزاو کې زیادت راغله، لا صفه. دا یو قسم چې عین، دا دوه قسمه شو، یو مرکب هغې ته موږ جسم ویل. دویم قسم دی غیر مرکب. نو فرمایي او غیر مرکبین، بل هغه دی چې دا به مرکب نه وي، کالجوهر لکه جوهر شو. نو د عین دوه قسمه شو، یو جسم او بل جوهر. دی فرمایي یعنی الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا. جوهر تعریف دا ذکر کوي، جوهر چاته وي چې دا تقسیم نه قبلي، نه فعلا نه وهما نه فرضا. مراد دا فعلا نه تقسیم دی خارجي، او د وهما او د فرضا نه تقسیم دی ذهني. لہذا دا څه ویلی شي تقسیم چې په څیز کې راځي یا په خارج کې وي یا په ذهن کې وي. خارج کې تقسیم راولي یا په نفوذ د آلې سره وي، نو قطع ورته وي. لرګي باندې آره کېده، په خربوزه باندې چاقو کېده، هندوانې باندې چاقو کېده، څه ورته وي؟ قطع. او که خارج کې تقسیم وي خو په قطع د آلې سره نه وي، نو چې په قطع د آلې سره نه دی، یا په جذب سره یا په مصادمت سره. که په جذب سره چې راکاږي نو خرق ورته وي، مولا لمن دا کدش کېږي به. او که مصادمت سره بل څیز سره ټکراو کې، شیشه روانه ځمکې ته یې واچوه ټکراو شوله، نو کسر ورته وایي. تقسیم چې راځي په خارج کې په نفوذ د آلې سره به وي، یا نفوذ د آلې سره قطع، نفوذ د آلې سره نه وي. بیا وګورو مجذب سره خرقو، مصادمت سره کسر. دا تقسیمات خارجي دي. دویم تقسیم دی ذهني، یا تقسیم ذهنی په جزئیاتو کې دی یا کلیاتو کې دی. تقسیم ذهنی په جزئیاتو کې وهمي ورته وي، او په کلیاتو کې عقلي ورته وي. اوس دا یو زید دی، تو سترګې پټې کوه، په دې کې تقسیمات کوه چې رده خو دا پوزه دومره وه، یوه پوزه نه 3 پوزې دي او 15 غوږونه دي، داسې چې نیم کو د دې نه غوږ نه به دونه دیګونه پخېږي، د دې پوزې نه بیا دونه دیګونه پخېږي. ځکه کار خو ستا چې دا سوچونه به کوې که نه، نو چې دا سوچونه کوې نو دا په دې جزي کې دا تقسیمات روان کړي. دې ته تقسیم ذهني وایي، وهمي ورته دا ته وهمي کسې لګوي نه. او دویم دی عقلي، هغه چې کوم دی تقسیم ذهني عقلي دی چې تو تقسیم په کلي کې کوې. دا انسان د انسان په حیثیت انسان کلی دی، په ده کې حیوانیت هم دی، په ده کې ناطقیت هم دی. دا تقسیمات کې دا عقلي دي. د دې تقسیم ذهني چې وهمي دی او عقلي دی، دواړو ته فرضي ورته وایي. لہذا دی فرمایي جوهر به چاته وایو چې دا تقسیم نه قبلي فعلا
مراد نه تقسیم خارجي دی خارجي په درې قسمه کو کړه او دا نه چې کوم دی الله وهمن ولا فرضا مراد نه تقسیم عقلی ذهنی دی خدا فرض شامل دی دوانو ته هم وهمي او هم عقلی ته چونکې دلته وهمي ذکر دی په خپله نه مراد د فرض نه صرف تقسیم عقلی دی نو دا چې کوم تقسیم نقل دی وهو الجزء الذي لا يتجزا دې ته جزء الذي لا يتجزا وي هغه جزء چې په دې کې بیا تقسیم ناراضي ولن يقول سره کې اعتراض نه پکې واپس چې عبارت ته وګورئ نو تا عین په دوه قسمه کو عین کې دا به چې یا به مرکب وي نو څه دی وته وي وهو الجسم او بیا وای او غیر مرکب بیا څه وي دا کل جوهر ولی د خودسی وای چې کوم دی وهو الجوهر څنګه دې ما کې وهو الجسم نو دته څه وای وهو الجوهر ځکه دا عبارت به دغه په شان دي عین دو قسمو یو دی چې کوم دی مرکب هغه ته وایي هو الجسم بل دی غیر مرکب هغه ته وایي وهو الجوهر او دې څه وای دا کوم دې کې کوم ځای نه راويسو کوئی شي پیش کاټانی نه دی جواب دی حاصل د جواب دا دی چې دا عبارت ماتین زکوي چې مو خورت په فلسفیان وایي او فلسفیان چې کوم دی د جوهر دا غیر مرکب منحصر یوازې په جوهر کې نه وایي هغوی خو غیر مرکب چې راوالي نو هایولا ورته وایي غیر مرکب چې راوالي صورت ورته وایي غیر مرکب چې راوالي نفس ناطقه ورته وایي غیر مرکب چې راوالي نفس فلکی ورته وایي غیر مرکب چې راوالي مجردات ورته وایي فلسفیان خو غیر مرکب دی غونډو ته وایي یو خو مرکب و جسم بل غیر مرکب هغوی غیر مرکب چاته وایي هایولات هم وایي صورت ته هم وایي نفس ناطقه ته هم وایي نفس فلکی ته هم وایي مجرد ته هم وایي نو دی غونډو ته غیر مرکب نو ستا خبره چې ته ورته جوهر فرد وایي دا به دې هله ثابتېږي چې دې نه وړاندې د فلسفیانو دا تمامې خبرې رد کړي دا رد کړي چې ګوره صاحبه غیر مرکب چې کوم دی دا هایولا ته نه وایي صورت ته نه وایي نفس ناطقه ته نه وایي نفس فلکي ته نه وایي چې دا غونډ رد کړي او دا ثابت کړي چې یاره غیر مرکب صرف جوهر فرد ته وایي بیا به مناسب و چې تا ویلي وهو الجوهر الفرد بیا به مناسب و وتا هغه باطل کړي نه دي چې تا هغه باطل کړي نه دي هغه وسره دا ټول مانی نو دلته په حسن څنګه وی چې وهو الجوهر الفرد دا په حسن نشي ویل نو ځکه ماتل صرف دا سی وی چې غیر مرکب دي دغه ته مثال درخم کل جوهر لکه جوهر نو جوهر خو کوم نه هغه یې مانی اوس آیا د دین علاوه نور چې کوم دی غیر مرکب شتي نو منطقيان یې فلسفیان یې مانی ته دا نه یې کنه من فارغ یې مانی خدای ته کلام په حسر ذکر نه کو ذکر نور اقسام شته هغه ته باطل کړي نه چې هغه باطل کړي وي بیا به د حسر ذکر کوو نو دې فرمایي ولم يقل وهو الجوهر والاحتراز ده احتراز عن ورود المنع چې اعتراض وارد نشي بان ما لا يتركب كبش مركب نه لا ينحصر ده منحصر عقلا ده في الجوهر فجوهر کې جوهر معنا ده بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بده جوهر منحصر نه ده بلکې د نور اقسام شته بل لابد من ابطال الهيولا مخکې به ابطال د هيولا په کار له هيولا مني والصورة صورة جسمي مني صورة نوعي مني والعقول عقول مني والنفس المجردة نفس المجردة نفس ناطقة نفس فلكية أوي دام مني دا به باطل اول غواړي هغه کا باطل کړي دي نو چې دا دې باطل کړي وي بیا به دې وی چې وهو الجوهر ليتم ذلك چې دا حصر پوره شي او سره د دې نه دا باطل کړي دي ځکه حصر دې صحیح نه دی وایي کل فلسفه